اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی هن لباس لکم و انتم لباس لهن. کوم عنوان سره تاسو خدمت کې عرض عرض کېدل هغه یوه شریک حیات انتخاب، یعنی څه یوې جلکې دپاره هم ډېر مهم شی دی څه خلته وړکي انتخاب وکړي، و یو وړکي دپاره ډېر مهم دی څه خلته جلکې انتخاب وکړي. زندګۍ کې یقینا انتخابات یمو ډیر دي، څه مختلف شین انتخاب کوو، سکول انتخاب کوو، سبجیکټ انتخاب کوو، دوست ملګری انتخاب کوو، خونی انتخاب کوو، یونیورسټۍ کالج انتخاب کوو، هاسټل انتخاب کوو، یو شهر انتخاب کوو. چې نه دي چې موږ تاسو انتخاب نه کوو، کې رنګ دی او کپړه دی، هر یو شی د انتخاب سره تعلق لري، خو انتخاب تعلق لري نظریې سره چې تاسو خلته سوچ دی مغه په مطابق یو انتخاب کوي. یو ښه سوچ والا کس، یو مضبوط سوچ والا کس ښه انتخاب کوي همیشه دپاره، که هغه کپړو کې وي، جامو کې وي، که هغه خونې کې وي، که هغه یونیورسټۍ کې وي، که هغه زندګۍ کې وي، که هغه هر شي انتخاب وي. خو یو ګران انتخاب، یو صحیح انتخاب، یو اصلي انتخاب چې زندګۍ کې دی هغه د شریک حیات انتخاب دی. په کار دی دا انتخاب ما و تاسو جلبازۍ سره نه وي، احساسات او جذباتو سره نه وي، و نن سبا کوم عشق بازی دی، عشق مجازی دی سره یا نه وي. ځنه عشق خیابانی یا عشق کالجی، کالج کې یو څو وخته یوه جلکۍ مو ولیده، یو وړکی مو ولیدو، شاید هغه مستقل صفات، اخلاق، عادات، اطوار، مزاج نه زه نه یم خبر مکمل، هسې وړکي زه نه یم خبر، شاید دا انتخاب درست نه وي، او کېدای شي ما تاسو احساسات او جذباتو بنیاد باندې ما تاسو ته درست پریښي. او ډېر داسې کسان یا اوس کوم رشتې څه عشق او مینې محبت بنیاد باندې کیږي هغه د ناکام کیږي، خو دا حقیقت نه دی څه همیشه دپاره دا شی وي. خو کافي حد تک دا خبره درسته ده چې کومو کسانو احساسات او جذباتو نه کار خستی وي، هغوی جلبزۍ نه کار خستی وي، هغوی درسته فیصله نه وي کړي. لذا قرآن یوه آیات داسې دی چې هغه کې ډېر زیات نکتې پټې دي، چې هغه نه زه څو نکتې تاسو خدمت کې ذکر کوم. پروردګار عالم یې څه ښځه شوهر دپاره، شوهر ښځې دپاره لباس دی. نو که لباس نه تاسو سوچ وکړو ډېرې نکتې ونه روځي. یوه نکته دا دی که څه لباس چې انسان واچوي انسان دپاره آرامش او سکون باعث جوړیږي. ښځه شوهر دپاره باعث سکون دی او سړی شوهر ښځې دپاره باعث سکون دی. پس داسې ښځې انتخاب وکړه، جلکۍ انتخاب وکړه چې هغه باعث سکون وګرځېږي درته، زندګۍ د ترخه نه کړي. همداسې داسې سړي انتخاب وکړه چې هغه سکون او خوشحالۍ باعث درته وګرځېږي، زندګۍ د نه ترخه نه شي. دویمه نکته دا دی چې هغسې لباس ته واچوي چې هغه صحت والا لباس نه وي، مطلب ګنده لباس وي، نو هغه نه ته بیماریدایه شي. همدې سره یوه بده ښځه، یو بد سړی انسان بیماروای شي، انسان ټول عمر ورسه بیمار وي، بیا انسان ټول عمر ورسه پریشان وي چې هغه بدو صفات ولري. نو د بیماري کسه لباس کې بیماری دا دی چې بیمار لباس دی چې هغه ګنده وي، نجس وي، هغه کې مثلا جراثیم ورکوي، هغه ته بیماری. ښځې بیماری، سړي بیماری ظاهري نه دی چې هغه ظاهر کې ته وبرېښي، کېدای شي روحاني، نفساني، قلبي بیماری وي، هغه کې داسې بورې صفات ورکوي چې هغه قابل برداشت نه وي ځنه صفتونه. خاص کر ښځو کې زه مثال یو شي ته اشاره درته وکړم چې د ژبې والا کومه بیماري ښځو کې ورکېدی. ځنه ښځې ډېرې اوږدې ژبې لري، ډېرې خطرناکې ژبې لري چې هغوی پیغورونه، لغتونه، ځنه خبر انسان بیخي برداشت نشي کوی. کېدای شي تو یو غشی برداشت کړي چې هغه یې تو بدن باندې ولګي، اما یې ښځې ځنه خبرې ته برداشت نه کړي. سوچ په وکړه چې نرمې لهجې والا ښځې انتخاب وکړي چې زندګي د اوسه نرمه وي. او بله خبره دا چې لباس انسان چوي، انسان عیب پټوي. داسې ښځې انتخاب وکړه چې هغې ته عیب پټ کړي، داسې شوهر انتخاب وکړه چې هغې ته عیب پټ کړي، عیب د اوسه پټ شي، نه څه عیبونه څرګندوي. او لکه څنګه لباس انسان رچي، لباس حفاظت کوي، لباس رچي تا حفاظت کوي. شوهر ته پکار دی ښځې حفاظت وکړي، ښځې ته پکار دی شوهر حفاظت وکړي. هر حال کې، تنګ دستی کې، غریبانۍ کې، امیرۍ کې، هر یو حالت کې شوهر دپاره محافظه وي. شوهر مال حفاظت وکړي، شوهر عزت حفاظت وکړي، شوهر اولاد بچی او حفاظت وکړي، شوهر د راز او حفاظت وکړي. او بل لکه څنګه یو ښه لباس
یوه نکته دا ده یو ښه لباس لکه څنګه انسان دپاره باعث عزت دی، بد لباس انسان دپاره باعث ذلت دی. اندې شان یوه ښه ښځه انسان دپاره باعث عزت جوړیږي، یوه بده ښځه انسان دپاره باعث ذلت جوړیږي. اندې شان شوهره دی، یو ښه شوهر باعث عزت دی، یو بد شوهر باعث ذلت جوړیږي عمر بر انسان دپاره. او بله نکته دا دی لکه څنګه لباس کې ګرمۍ کې ما و تاسو نرم نازک لباس نری لباس چوو، ژمي کې ما و تاسو غوټ لباس چوو، زخیم لباس چوو، یعنی تبدیلی ورکې راځي حالاتو په مطابق. اندې شان سره ښځې او شوهر ته پکار دی څه که چیرې شوهر سخت طبع شوی دی یا غصه شوی دی یا پریشر دی ورباندې خوني کې غصه یې وکړله، ښځې ته پکار دی لچک پیدا وکړي، نرمه شي ورته. اندې شان سره که چیرې ښځه خوني حالاتو نه بچیو شیطانیو نه بچیو دیکبال نه بچیو تکلیفونه مصیبتونه، حقیقت دی خوني کارونه ډېر اسان نه دي، ډېر ګران کارونه دي. تکلیف کې دی هغه ته غصه راغلی دی، هغه که چیرې غصه وکړه پکار دی شوهر ورته نرم شي، داسې زندګۍ به تېرېږي. یعنې که چیرې زندګۍ کې لچک ورکړي وي عالي وه زندګۍ تېرېږي. نو هغه نه علاوه یو بل شی څه ذکر کوم لباس په باره کې. که لباس که چیرې غیر مناسب لباس وي نو انسان کار نشي ورسه کوی، انسان کار دپاره مانع و رکاوټ جوړېږي. مثلا که ته ډېر ستر لباس واچوې، غوټ لباس وي څه هغه ته سیسه کېږي، یا ډېر تانګ لباس وي څه هغه ته بدن یې نیولی وي ته کار نشي ورسه کوی، کار دپاره مانع جوړېږي. اندې شان سره یوه غیر مناسب ښځه باعثه جوړېږي څه انسان کار نه زندګۍ نه وغورځوي. اندې شان سره یو غیر مناسب شوهر باعثه جوړېږي څه ښځه زندګۍ نه عمر نه مړه کي، څه کوم هغه اهداف دي، هغه اهداف کوم هغه فیوچر و کوم هغه زندګۍ مقاصد و هغه نه غورځوی شي. یو بل شی څه ذکر کوم که لباس کله ما تاسو خلو لباس کې ما تاسو صرف خوبصورتۍ ته ډیکوریشن ته سترګې نه غړو، لباس کې ما تاسو دې ته سترګې غړو چې دا کپړه کوم ځای نه راغلی دی، برانډ یې کوم ځای والا دی او تارو کې کوم استعمال شوی دی، اصلي دی نه دی، ښه شی دی که نه دی. انسان سه یوې ښځې کیا پکار ده ته صرف خوبصورتۍ ته ډیکوریشن ته سترګې ونه غړوې، ته پکار دی اخلاقو ته، اطوارو ته، عاداتو ته، نظریې ته، سوچ ته، مزاج ته سترګې وغړوې. څه خیل ته مزاج مالکه دی. شوهر په باره کې هم داسې پکار دی وجل کې سوچ وکړي څه خیل ته شوهر سره مو رشته کېږي، صرف ظاهر ته، باډۍ ته، ځوانۍ ته، شکل و صورت ته سترګې ونه غړوې. پکار دی هغه فکر ته، سوچ ته، نظریې ته، مزاج ته ډېرې سترګې وغړوې. ته دا څه زندګۍ صرف خوبصورتۍ سره نه تېرېږي، زندګۍ تېرېږي مزاج سره تېرېږي. او بل شی دا دی څه لباس پهچان ذریعه دی. داسې شوهر انتخاب وکړه چې هغه ذریعې تا پهچان وشي. شوهر پهچان ذریعه دی ښځې دپاره، ښځه پهچان دی شوهر دپاره. پس یوې داسې ښځې انتخاب وکړه چې تا ښه پهچان ورسره وشي. څوک د ښځه وکړي شوهر یې وپېژني چې یو ښه شوهر دی، څوک د شوهر وکړي ښځې نه وایي چې یوه ښه ښځه دی. که بده ښځه دی نو شوهر او سه پهچان بد کېږي. بیا اندې شان سره اخري نکته څه زه ذکر کوم که لباس و انتخاب نظریه و سوچ نتیجه ده. چا څه خیل ته نظریه وي سوچ مغه په مطابق هغه یو لباس انتخاب کوي. اندیشان سره خځې انتخاب کې انده شه انسان څه خیل ته سوچ وي کچېرې مادي سوچ وي دنیوي ظاهري ټمپریلی سوچ وي یو اندسې ټمپریلی خځه به ځان ته کوي څه وخت زندګي او څه خرابېږي بیا یې پرېږدي. کچېرې یو انسان ښه سوچ وي مستقل مزاج وي دینی سوچ وي یوه دینی یوه ښه قابله یوه باتقوا ښځې انتخاب کوي چې هغه ذریعې هغه ښه زندګي تیره شي. پروردگار عالم د مو دغه انتخاب کې ناکام ما وګرځي. پروردگار عالم د هر چا ته خیر شته نصیب کی چې یوه ښه ښځه یو ښه شوهر زندګۍ کې د سکون د آرامش د خوشحالۍ سبب دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.